السلام علیکم ګران کتونکو زم تاسو کوربال یوتیو مشرق سپورتس پروګرام کې تاسو ته کلی امید دي چې چرته رو جوړ خوشاله د ژوند نه خوندونه اخلي او موږ چې څنګه تاسو ته روح پروګرام کې وایو چې تاسو خپل واک کوي منډه وخه ځکه چې دا د صحت راس پدې کې دي اکثر ماته پلار کې راته خلک ملوشي ورته وي چې تاسو په خبره مې یقین کړئ موږ خو هم دغه وایو تاسو ته وایو زم تاسو هم په خبره باندې یقین وکړئ او دا اومنه ځکه چې صحت چې دنو د الله تعالی طرف لوی نعمت او مشرق سپورت چې دی هغه د کوشش کوي د هڅه کوي چې تاسو ته قسم خاص کر د سپورتس په حق باندې خبرې وکړي او هغه خبرې کم چې تاسو جون قیمتي کوي تاسو را روان وخت چې دی هغه په اسان ځکه چې ویل کېږي چې سپورتس چې دی نو هغه کو نور څه کوي او کو نه کوي خدایو کوي چې څوک د سلويختو کالو نو هغه د شلو کالو په شانته ځوان او تندرست جون تیرولی شنو دا چې د شپېتو شنو او د سلويختو کالو په شانته د ځوان په شانته یا د ځوان زنانه په شانته جون تیرولی شي ځکه چې منډه تړل ډېری ضروری دي او صحت چې دی نو د خیال ساتل ضروری دي یوازې دا نه چې یوازې تاسو منډه تړل وخه بلکې ځان له خوشوز غستل داسې خې جورابې اچول داسې خټ ټریک سوټ اچول ځکه چې اکثر زیات تر خلک چې دي نو غ لاړ شي ځان له ارزان به شوز واخلي دغه په وجه چې د ګوټنې یا داسې د باډي داسې ایسی دي چې هغه انجری راځي نو په دې باندې هم نظر ساتل دي بیا خوراک هم ضروری دي او بیا چې آیا لک شانته جون یا سپورتس اکټیویټیز سیوا شي نو بیا په کار دی چې داسې یو فزیکل انسټرکټر سره رابطه خلک کوي چې رمته نو ایکسرسایز کوي ځکه چې دا ډیر ضروری دي څنګه چې ډاکټر لتل ضروری دي نو داسې فزیکل انسټرکټر سره هم رابطه یا کوچز سره رابطه هم ډیر ضروری ده موږ کوشش کوو مشرق سپورت چې د بیلابیل سیمونو خلک راولو هغه تاسو ته انټرویو کو څوک چې په خپل انډیویډوال پرفارمنس باندې په دې وطن کې په خلکو باندې ځان پیژندلی وي خو بیا هم موږ د خیبر پښتونخوا سیمه چې دا هغه داسې تکړه خلک پیدا کړي دي چې اغي نوم اغستل یکدم د اغي کار او زیار د خلکو په ذهن کې راځي موږ نن سټوډیو کې کوشش کړې چې داسې فیمیل راولو چې را اغینن تاسو سره موږ انټرویو کو زموږ په منس کې نن تر په سټوډیو کې دوا فیمیلز یو چې دا نو د فرنټیر وومن کالج چې ډایرکټر سپورتس دا او کونن کو تاسو ګوره د خیبر پښتونخوا کې خاص کر د کرکټ یا داسې د نور سپورتس د فیمیل د یعنی د جینکو نو هغه په ډېر لوی لاس ته د پیښور کې د پاکستان کرکټ بورډ سره د کوارډینیټر خدمات هم سو کالونه لګیا د کيو سپورتس مینانه پروډوس کوي کو داسې د بیسبال وګوره نیټ بال وګوره والیبال وګوره باسکټ بال وګوره دغه ټول پروډوس کړي دي په خپل باندې ماستر فزیکل ایجوکیشن کړی دی او ترنن دمه پورې چې دی نو ګراوندونه یا باز ساتل دي خاص کر د فیمیل لپاره مس رحم بیبي په خیر حال څنګه تاسو ښه شکر الحمدلله بل راته یو ماشومه ناسته دا چې کوم انتهایی ټیلنټډ دا او سایکلیسټ او د پاکستان جونیئر نمبر 1 دا سایکلیسټ او تاسو ګوره اکثر په روډ باندې رواني خلک وي جوړ دا الک ته خوغه الک نه جنې دا او ډیر تکړه ده ماشاءالله الله پاک ول ډیر بیدار ذهن ور کړی دی او خپل سپورت سره ډیر مینه ساتي او په دې سوچ باندې چې د خیبر پښتونخوا د پاکستان نوم روخانه کی فریال امان په خیر حال السلام علیکم څنګه ټیک ټاک رامي کو راشو تاسو لایف تراشو نو موږ وای چې لک شانته ګران کتونکو ته وای چې رام بي بي سوک ته د کم زیاده او فزیکل ایجوکیشن سایت ته ول راتله د ټولو مخکې خو زه تاسو شکریا ادا کوم چې نن تاسو مال دا مقرره کړه چې زه خپل د کتونکو ته اوریدونکو ته خپل ځان په باره کې وایم زما بیسیکلی تعلق د سوات سره دی منګوره سوات خجی او زه سوات علاقه کې تاسو د نن تقریبا 30-35 سال شاته لاړ شئ نو دا یو داسې علاقه ده چې هلته د فیمیل ایجوکیشن ډیر کم او که بیا تاسو ګورئ هلته د جینکو سکولونه کالجونه ډیر په وړه پیمانه سره او هغه سره که تاسو ګورئ فزیکل ایجوکیشن غوندي یو فیلډ ته راتلل دا ډیر ګران او ځکه چې هغه ما چې کوم هلته خپل بیسیک ایجوکیشن وکړو منګوره سوات سکول نه ما ګرلز های سکول منګورې نه ما میټرک وکړو بیا هلته نور ایجوکیشن نه بیا سید شریف سکول نه ما اف ای وکړو اف ای سی هغې نه پس زما دپاره بیا هېڅ لارې نه وي چې زه چېرته لاړه شم ځکه چې هغه ورځو کې
هلته سوات کې د FSC نه پس نور ایجوکیشن نو جی هغې نه پس بیا ما خپل والد صاحب ته وویې چونکې زه د شروع نه زما سکول سایډ نه ما ډېر زیات لوبو سره شوق و نو ما صرف ایجوکیشن که صحیح معنو سره زه سوچ وکم ما ایجوکیشن صرف د سپورټس دپاره جاري ساتل غوښتل سپورټس مې د ایجوکیشن دپاره نه دي کړي خو ایجوکیشن مې سپورټس دپاره کړی زما والد صاحب په آرمي کې و او هغه هم سپورټس مین و ډېر ښه په خپل اتلیټ پاتې شوی و نو کله چې هغه ته ما وویل نو هغه زه فرندي هم نن سبا کم کالج کې چې زه جاب کوم نو دا زما خوش قسمتي ده چې سبق هم ما دی نه ویلی بیا دلته زما ایډمیشن وشو هم فرنټیر کالج غوندې کالج چې کله ما ته ملاو شو نو زمونږ هغه ورځو کې مسز خټک و بلقیس خټک نو هغې چې کله وکتل چې دې سپورټ سره ډېر شوق دی نو هغه ورځو کې زه پاکستان هاکی ټیم کې زما پېښور نه سلیکشن وشو نو هغه زه بیا پاکستان ټیم ته راوغوښتم کیمپ دپاره بیا چې زه لاړم ما ته پته ولګېده چې فزیکل ایجوکیشن هم یو داسې فیلډ دی چې ځکه چې زمونږ کیمپ لاهور کې و اول ته نه ما ته پته ولګېده نو هغې نه پس زه بیا ماسټر ډګري دپاره پنجاب یونیورسټي ته لاړم اول ته ما ته ایډمیشن میلاو شو هغه هم په پورا پاکستان کې هغه ورځو کې صرف پنجاب کې د ماسټر اف فزیکل ایجوکیشن کېدو پنجاب یونیورسټي نه یو کالج و او هغې دپاره پورا پاکستان کې 23 سیټس و او هغې کې ما ته په خپل هغې باندې په پرفارمنس باندې ایډمیشن میلاو شو او ایډمیشن هم داسې میلاو شو چې زما والد صاحب چې ما ته دا پرمیشن راکړو نو زموږ پوره فیملی هغو سره بایکاټ وکړو چې سوات غوندې علاقې نه د خپل لور سبق دپاره ولېږله نو هغې دپاره زه ما پلار ایون زما کور کې زما وروڼو هم زما مخالفت کوو ځکه چې هغه وایي چې خلک به وایي څنګه چې سوات علاقه وه معاشره وه چې دا یو پښتنه جنۍ دا لاړه او بیا هغه ورځو کې شکر دی نه موبایل و نه د دومره وسایلو زمونږ دا کم چې کمیونیکیشنز دي نن سبا نو هلته نه چې ما کله خپل گیم سټارټ کو زما سلیکشن کېدو ما کور هلته پته هم نه وه چې زه سپورټس کوم یا زه سپورټس کې کله چې بیا ما ته پاکستان نمایندګي موقع میلاو شو نو هلو کور هلته پته ولګېده چې دا خو هاکي کوي لګیا ده نو ما پاکستان ریلوې نه هاکي کړې ده PIA نه ما بیډمنټن کړی نو داسې سبق سره سره ما خپل اوس پورې ستاسو څو سټوډنټان د پاکستان د ټیم سره جوړ شوي دي زه خو که سوچ وکم نو زما ډېر داسې سټوډنټس ووتو کله چې ما پېښور فرنټیر کالج کې زما بیسک جاب زما سوات کې سټارټ شو هلته نه بیا زما واده وشو هغې نه پس دلته رالم فرنټیر ته نو دلته زما که زه شمار کم منور وه هغه ورځو کې هغه بیسټ اتلیټ پاتې شوي وه سارا ده نن سبا هغه آرچري فیډریشن چې د هغې خدمات سره انجام کوي داسې سلما فیض ده چې هغې پاکستان کرکټ حاجره سرور لیول 3 هغې کړی دی سمرین د پاکستان پولیس کې جاب کوي روحینا د پاکستان بیسټ اتلیټ زموږ پاتې شوي ده شازیه جی بالکل شازیه ده نن سبا هغه هم د والیبال زموږ بیسټ پلیر پاتې شوي ده نو ډېر زما سادیه ده عظما ده عایشه نثار په ښه پوسټونو باندې دي او شازیه زموږ لکه ژوند مطمئن دی جی شکر الحمدلله چې چا مخالفت کو هغې مس مطمئن دي چې یاره د خیبر پښتونخوا او پاکستان دپاره پلیئرز چې دي پروډوس کېږي یو ښه ماحول کې فریال دا ریسنټلی دا زما ریسنټ پلیئر ده کرنټ فریال لګي راځم تاسو جی فریال کوئ او فریال بچې سبق سویم کوئ بی ایس څه کې اردو لکه شاعرۍ سره هم شوق شته فریال بچې سایکلسټ ولې جوړېږي لږ ګران کار نه دی سره زما شوق دی سپورټ سره او بیا پاکستان جونیئر نمبر 1 ډېر لوی اعزاز دی په دا زمونږ د فرنټیر کالج مهرباني ده په ما ور ده میم چې زه ډېر وباسلم گیمز ته او هغې نه زه الحمدلله وابډا کې اوس سلیکټ شویم خو وابډا کې لکه نوکري ملو شوې ده په سایکل پریکټس څومره کې سر مونږ خو سهار 5:30 بجې ځو او 10 بجو پورې جی ټریننګ کوو رام بیبي څه وایي چې داسې خوشحالېږي چې ماشومان یې داسې په بره باندې روان دي ډېر زیات ځکه چې زمونږ میجورټي ماشومان چې دي که نه دا افورډ کولی اوس لاسټ ایئر زمونږ 3 ماشومان انټر بورډ نه
فورن ټور کړی دی. نو خوشحالي هم په دې چې د ماشومانو ته د ایجوکیشن سره سره څه فاینانشلی څه نه څه خو میلاویږي. فاینانشلی ذکر موږ نو اکثر سپورټسمنان چې غریبانان وي د اډمیشن پیسې ورسره نه وي، بیا دا چې څنګه بي ایس کې خو بیا هر شپږ میاشتې پس پیسې، نو داسې ستونزې مخې ته راځي؟ ډېر زیات راځي. د دې ماشومانو سره موږ پرسنلی کالج طرف نه هم کوشش کوو، بل پر او پرسنلی زموږ په خپله دا موږ داسې یو هغه کولاو کړی، یو ځای یو دوه کسانې زموږ نورې ملګري دي چې دې ماشومانو ته موږ د اډمیشن کوشش کوو چې پیسې هم ورکو. څوک چې نشي افورډ کولی موږ د هغو معلومات کوو چې د دوی بیک ګراؤنډ څه دی. ځکه سپورټس دپاره چې دي دوی که نه جي نو د هغو ډېره سپورټس ګیرز داسې دي لکه اوس سکواش کې زموږ ماشومان دي، نو سکواش یو بال په 100 دی یا ریکټ په 100 دی. او بیا سپورټسمین چې د فټنس ساتلو لپاره جوسز، ټریولینګ، شوز، بیډمنټن ته ځي زموږ امبر شوه، نورې داسې پلیر شوې، لان ټینس کې زموږ دي، نو هغه یو بال د هغو یو ریکټ د هغو شوز. بل دا چې یو فیمیل ذات چې کله کور ته لاړ شي واپس راځي که نه د هغې هغه خرچه جدا هم کېږي، ځکه چې دلته خو زموږ څه داسې سیسټم نشته چې هغې ته مونږ کم از کم کنوینس ورکو چې دا ځي راځي. بالکل تاسو جی خبره یاد ساته ګران کتونکو مس رحم بیبي ماسټر فزیکل ایجوکیشن او ډایرکټر سپورټس فرنټیر وومن کالج پریال لا سره ناسته دا زو د میله د مینه پس راځو دینه دا خوږې او خوندورې خبرې اورو. پروګرام کې بیا کله ګران کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده موږ سره دلته کې مس رحم بیبي را سره ناسته ده او را سره فریال ناسته ده. رازمه فریال کوم چې سایکلست ده د پاکستان جونیئر نمبر 1 ده او په لاس کې ورسره بلا چې دي نو تمغې دي او بلا میډلز دي او زه خو ډېر خوشحاله شوم. دا ټول تا ګټلي؟ جی سر. دا دومره ډېر؟ جی سر. بل چاته پکې نه پرېږدي؟ سر ولې نه پرېږدي، هر څوک خپل حق وړي، خپل هغه خپل مهنت وړي. چې دا دونه ډېر دی ګټلي څه وایي چې د دې شاته راز څه دی؟ سر محنت دی او شوق. څونه محنت کوي سر؟ څومره چې را باندې کوي ناسې پریکټس څونه 100 غنټې کې 2 غنټې کې 3 غنټې کې؟ سر تقریبا 3 غنټې. 3 غنټې کم ځای نه کم ځای پورې ځئ؟ سر مونږ یو راوند 13 کیلومیټر د نادن بایپاس باندې پاغې باندې. نو داسې کله کله داسې نه چې څوک پسې ګاډي در کټ کي او دې یری کو نه؟ سر ډېر وی پکې داسې بس سر موږ سره شاته خپل مطلب پروتوکول ورکوي. پروتوکول ورکوي. نو کور کې څوک سپورټ کوي بچي؟ سر ماما بابا بای ټول سپورټ کوي چې دا پاکستان نمبر 1 به جوړیږي. جی سر. بل دا ورته وایي چې خیبر پختونخوا کې د سایکلسټ نورې پلیران شته؟ جی سر. څومره دي؟ سر خیبر پختونخوا کې خو زوم او زما یو فرند د حلیمه. ها جی هغه هم جونیئر چیمپئن و اور فی الحال مغی دی پکې اوس یو بل جونیئر راغلی نور، زه ته اپډیټ ته لاړم اوس هغې خپل خیبر پختونخوا لپاره. دا داسې لږ اوچت که که نه درانه دي څه ګران کتونکو تاسو ګورئ د فریال سره چې دی دا دومره میډلز دي او دا ټول ګټلي دي او کم چې یوازې بغیر محنت نه کیږي ځکه چې دا محنت چې دی نو دغه سیله راوړي او دا د په دې عمر کې سبق هم وایي او اپډیټ سره پکې نوکري هم کوي، تنخواه بجلي ورته هم ګوره مفت شوې ده، تنخواه هم ورته میلاویږي، یوازې دا نه چې په سایکل باندې چکرې وایي مزې کوي. موږ چې واړو نو هغه په کرایه به هم سایکل اخیستو، نو تا هم داسې کول؟ جی سر. لکه اوسه پورې هغه روایت لا ژوندي دي. چې کله پریکټس کې نو دې دوران کې خو اکثر انجری هم راځي، نو داسې څه واقعي نو ووایه که نه ته خبرې نه شي کولی ته سایکل څنګه چلوي ته خبرې نه شي کولی؟ سر راځي انجری خو راځي، زه خپله څو ځله پرېوتی یم او موږ سره تاسو ته خو ما وویل شاته پروتوکول او هر یو شیز فیسیلیټیز وي نو هغې لپاره فرسټ ایډ باکس ښه. نو کوم چې څنګه را پرېوتی چا په ګاډي والې وې؟ سر اکثر فال وکړي چې دې ډاج ورشي مطلب ټایر سره ټایر وجنګېږي یا څه هغې وجې نه خلک پروځي. یو انسان یې زړه کې لږ ډېره وي شروع کې چې زه په روډ باندې څنګه کنټرول کوم څنګه نشم کولی، هغې وجې نه لږ
انسان کنفیوز شي هغې وجې لږ غورځېږي او دا څونه سایکل هسې څونه سپیډ کې چلی بایک نه تیز که نه لږ سلو سر نارمل سپیډ د 30-35 سپیډ وي خو مونږ چې پریکټس کوو ګرانو کتونکو تاسو ګورئ چې فریال چې دی نو هغه په پروټوکول کې را روانه ده ورپسې شاته خلک دي او هغه چې دی نو هغه د ټرافي ګټلی داسې مس رحم بیبي د کوم چې چاینا ته چکر والی وه ګرانو کتونکو سپورټس یوازې دا نه دی چې یو میډل دی بلکې دا د ملک چې دی د ترقۍ راز هم په دې کې دی اکثر ویل کېږي چې یاره تاسو کو د ملک د ترقۍ د یو ملک راز معلوموئ نو هغه دا چې د هغې سپورټسمینان وګورئ د هغې ګراونډونه وګورئ د خیبر پښتونخوا په دې باندې خدای پاک ډېر فضل دی چې زمونږ اوس چې دی نو خلک چې دي هغه بیدار شوي دي او هغوی خپل ماشومان چې د سپورټس طرف ته رالیږي نن چې موږ سره فریال ناسته ده نو یوازې دا فریال نه ده بلکې دا د خیبر پښتونخوا بچی ده د پاکستان بچی ده د دې مور او پلار په دې باندې چې کم ټرسټ کوي کم چې دې له ریسپیکټ ورکوي د دې ټیچرز ورکوي او دا چې خپل گیم له کم ریسپیکټ ورکوي ریګولر چې دی نو 15 کیلومتر چې نو دا سایکل چلول یقینا چې ډېر ګران کار دی فریال اسې کله کله تنګ نه شي چې یاره دا مې ځان له څه کار کوي خو نه وروسته وروسته موټیویټ کېږي نو سر چې شوق وي څوک نه تنګېږي او سره چې شوق نه وي چې هغه ظاهره خبره ده هغه او بیا تنګېږي هسې نه کله کله په انسان باندې راځي که نه نو تا باندې داسې څه سر اکثر داسې کېږي چې مطلب چې یو انسان ته لاره وخي بار بار بیا غوسه ورشي انسان له چې بس نه کوم پرېږدم غوسې نه او بیا وروسته کې چې سوچ کوي په خپله انسان ته غلط فیل کېږي چې دا مې ولې کول نو سر د چا چې شوق وي هغه بیا نه تنګېږي بیا نه او ځان له داسې آیډیل څوک کړی ساتلی دی چې یاره زه به دا بیټ کوم ورلډ نمبر 1 سر یو زموږ د آرمي پلیر الله دې هغه وبخي هغې اوس وفات شوي هم سایکلسټ وم زما ډېر دغه چې زه به هغه بیټ کوم خو الحمدلله هغې سره چې ما کله زه هغه ټایم جونیر وم هغې نه ډېر مطلب اوس هم زه هغې نه جونیر یم خو زه هغې په مقابله کې درېیم پوزیشن ما اخیستی و هغې آرمي نه سایکلینګ کولو او زه کیپیکین وم هغه ټایم زموږ دومره پریکټس په هم نو د عیسبیه نوم و نو هغې سره ما درېیم پوزیشن اخیستی و او انشاءالله بس ما نه سینیرز کسان دي نو انشاءالله زما امید شته زه به یې بیټ کوم ځان ته څه ګول ایښی دی چې څو کاله کې به زه دا اچیو کوم سر انشاءالله را روان چمپینشپ کې را روان چمپینشپ او نیشنل گیم کې څه پوزیشن دی سر جی نیشنل گیم کې خو بس زه لږ زما طبیعت خراب دی خو انشاءالله وبشي سر ټیم کې به انشاءالله سلیکشن وشي سلیکشن وشي نه نه څو ګولډ یا داسې ګناه سر انشاءالله ګولډ به وي داسې ماشومانو تربیت کول یا دې طرف ته راوستل چې یاره تاسو اچیومنټ څه شی دی ګول څه شی دی دا ګټل دي دې دپاره سم نو کله کله تاسو باندې خو داسې تنګېده نه چې دا هم څه فیلډ خوښ کړی دی چې ماشومان محنت نه کوي د کور نه راوباسل بیا والدین بیا زموږ د پښتانه ماشین ګران کار نه دی ګران کار خو ډېر زیات دی خو دا بیړه اوس موږ اوچته کړې ده او کله چې بیا زموږ کمپټیشن نو هغه موږ هلته بیا موږ هار نه منو نو کله چې ته هار نه منې که نه هغې دپاره به ته بیا دا سوچ نه کوي بلکې پازیټیو سوچ په ساتي چې نه دا زما مخې ته چې کم ګول دی دا به زه اچیو کوم او انشاءالله دا وجه ده چې زموږ فرنټیر کالج چې دی که نه د لاست 10 ایئرز نه مونږ جنرال ټرافي بورډ لیول باندې او یونیورسټي لیول او ډایرکټریټ لیول باندې ګټو او کم پاکستان چې کم آل پاکستان میچز یې هغې کې زموږ ډېر ښه زموږ پلیئرز پکې زیات تر فرنټیر کالج نه شاملېږي کم ایچ ای سی والا پلیئرز چې ریسنټلی ایچ ای سی ټیم کې سکواش کې زموږ 3 پلیئر سلیکشن شوی دی او تاسو وګورئ چې ټیبل ټینس لیول باندې کائنات ته اقرا نیمرا فارن هغه د ایشین جونیئر چمپیون ده هغه هم فرنټیر کالج ده لایبه اجاز د سکواش کې یو ښه نوم لري نن سبا هغه هم زموږ کالج ده یو سادیه ده سکواش کې ډېر ښه نوم دی او ډېر ښه پرفارمنس دی انټرنیشنل لیول باندې هغه هم زموږ د فرنټیر کالج فرنټیر کالج چې دی د سپورټس هغه ژوندی ساتلی دي نو چې دا ومن یونیورسټي تاسو خبره یاد ساتئ ګرانو کتونکو موږ سره سلما فیض پلاین د لیول 2 کوچ ته او د کرکټ دپاره ډېر هلې ځلې کوي او مس رحم بیبي سټوډنټه ده السلام علیکم السلام څنګه تاسو ښه ستاسو
کوچ تاسو ټیچر را سره ناسته ده نو څه به وایې سلما فیض چې نن په دې پوزیشن ده نو د مس رحم بیبي پکې څونه کردار دی؟ زه به دا وایم چې دې دپاره کوچ او د ټیچر یې نوم ډېر ورکوټی دی. دا لکه ډېرو ښه پلیئر زما په شان چې کم په خپل فیلډ کې لکه ښه پوسټ باندې دي یا کم خدمات کوي نو د هغې منټر ده دا لکه مونږ د هغې ایجاد یو قسم ته ویلی شو. لکه ډېرې کمې ټیچرانې وي چې خپلې سټوډنټس دپاره دومره ایفرټس کوي او لکه یو سټوډنټ دپاره به کمه ټیچره داسې غاړه کیږي چې خپل کور کې سټې ورکوي. لکه دا خبرې زه ځکه کوم چې دا واحد یو ډېره موده پس ماته یو پلیټفارم میلاو شو چې زه د خپلې زړه خبرې وکړم. لکه مس رحم بیبي سره زما ډېر ښه ګپ شپ هم دی، زموږ فرینډشپ هم دی، خو سټیل زموږ هغه د سټوډنټ او د ټیچر یو ججک دی چې دا خبرې کیدای شي ما دې ته په ژوند کې هم چېرته نه کړې. لکه سلما فیض او حاجره سرور زموږ چې کومې فرینډز دي، نوشین مونږ چې کومې زینب شوه د یو کې کې نن سبا کاؤنٹی کرکٹ کوي. لکه مونږ د د لاس میں ہوتی ہوں انہوں نے اردو غدا سے انہوں نے کوئلوں کو تراش کے ہیرے بنایا ہے. څه وایي چې د فیمیل سپورټس چې دی د رحم بیبي نه بغیر چې دی ناممکنه دی په خیبر پښتونخوا کې؟ ناممکنه خو نه مړ دی بالکل. لکه زه به سپیشلی کرکٹ اور باقی گیمز چونکہ زه د دې کالج کې سټوډنټ هم نور گیمز نو کرکٹ په پېښور کې چې ژوندی و دا د مس رحم بیبي د لاسه دی. اوس هم ډېرې داسې ښې پلیئر دي چې مونږ غواړو لکه اوس لږ حالات د کرکٹ ګډوډ شوي دي، مونږ غواړو چې مس رحم بیبي هم اکه شانتې فارم کې راشي څنګه چې یو فاسټ بالر یا ښه بیټسمین په فارم کې راځي او د کرکٹ دوباره نه ژوندی شي په پېښور کې. سلما فیض دا راته ووایه چې د خیبر پښتونخوا چونکې تاسو په خپله هم په یونیورسټي کې نو ستاسو یونیورسټي کې د سپورټس اکټیویټیز چې دي نو هغه چونکې مخکې فرنټیر کالج و نو هغې به سپورټس اکټیویټیز کول. اوس خو دا دی چې ولی خان یونیورسټي چې د هیلث فزیکل ایجوکیشن شروع کړی داسې نورو نو څه وایه چې را روان 10 کاله پس چې دی موږ د پنجاب هغه شانتې په سپورټس کې بیټ کول شو د فیمیل په هغه کې چې موږ څنګه هغې موږ نه په هغې کې بره دي هغې سره ټیلنټډ پلیران دي فیسلیټیز دي. څه وایي چې را روان 10 کاله کې موږ هغې بیټ کولی شو؟ انشاءالله ولې نه. اوس دا دویم کال دی چې زمونږ وومن یونیورسټي کې هم بی ایس ایچ پی سٹارټ شوی دی. خو دا چینج یا دا کمپټیشن مقابله چې کوم مونږ پنجاب سره کول غواړو دا صرف مس رحم بیبي یوازې نشي کولی چې څو پورې دې ته سپورټ نه وي د کې ټي ګورنمنټ نه د ډایرکټریټ نه او زموږ د وایس چانسلر چونکې زموږ وی سي الحمدلله آلریډي لکه شي واز ا ویری ګډ پلیئر اف والیبال کنه نو هغه سپورټ سپورټ کوي. نو امید خو دې انشاءالله چې کم رفتار سره لکه انټر کالجز کېږي یونیورسټي کې زموږ ټیمونه پارټیسپیټ کوي نو مس رحم بیبي په دې کې لکه ایکټیو پارټیسپینټ ده هر گیم کې فرنټیر کالج راځي نو انشاءالله امید خو دې چې کمپیټ وکړي. سلما فیض دی وخت ته په مشرق سکرین باندې په کور کې هغه زنانه ټول مشران کشران ټول اوري څه به وایي چې خپل ماشومان سپورټ سایټ ته چې کم نه را پرېږدي لږ ورسره سختي کوي نو هغې ته څه پیغام لري؟ زمونږ په پښتو سوسایټي کې زه ووایم ګټه مسله د مور پلار او د رونو خویندو نه علاوه د تروریانو د مامګانو د خالګانو شي چې مور پلار یې پرېږدي جینۍ نو بیا وایي چې خالا مې نه پرېږدي او څوک پوپو څوک تره لکه دې ته وشي که نه. خو که مونږ وګورو چې د مس رحم بیبي یو څو داسې نور ټیچرانې دي چې هغوی د خپل وس نه زیات کوي ټیچرانو ته. لکه زه خپل مثال ځکه ورکوم چې زه ډېرې بیکورډ علاقې نه زه تعلق لرم ډسټرکټ کرک نه نو 6-7 years back چې زه لاړه شم یا 9 years back چې زه لاړه شم ما ته به پرمیشن نه و نو مس رحم بیبي به باقاعده خپله ګارنټي ورکوله زما کور ته به راتله زما مور پلار به کنوینس کول نو پرمیشن به اخیستو. هاسټل کې به چې مسلې وې په خپل کور کې وسولم لکه داسې ډېرې پلیئر دي چې هاسټل کې ورته پرمیشن نه نو مس رحم بیبي په خپل کور کې اوسئ او لکه کھانا پینا هر څه خیال یې ساتي کوي. نو که پیرنټس ته پکار دي چې غټه قرباني دوی غواړي چې لکه څه داسې شورټي مونږ ته ملاو شي چې زمونږ ماشومان
سکیور لاسونو کې نو پلیز ټرست کوئ په خپل لونو باندې ځکه چې څومره تاسو اوس زما په شان یو باغي پلیر چې ما خپل فیلډ دا سپورت ساتلو لکه زه میډیکل او انجینیرینګ ودې کې زه نه وم انټرسټډ نو خپل د لونو څنګه چې زامنو د چوایس خیال ساتي د لونو ساتي چې هر ضروري نه هر جنبه ډاکټر یا وکیل یا داسې جوړیږي د سپورتس هم ډېر ښه فیلډ دی اوس خو سکوپ دی اوس خو دومره پوسټونه په ایچ پی کې را روان دي چې لکه تاسو فورس کوئ ما چې نه ایچ پی یو اسې فضول شان سبجیکټ دی یا فیوچر یې نشته اوس خو سکوپ شته دی سکوپ شته ډېره مننه ډېره شکریا سلما فیض وګران کوونکو موږ سره دا و سلما فیض لیول 2 کوچ ته او څه وخت کې موږ هم چې کله لیول 2 کو نو موږ سره وا تکړه ټیلنټډ او محنتي لګیا د خپل او بیا هم د خپل ټیچر په حقله د خپل کوچ مناټر په هغه باندې کومې خبرې وکړې ځکه چې دا رام بیبي چې نن ټول خپل چې د منټور ګڼي او دغه پلیرانې چې دي نن نو دې ځای ته رسېدلي دي پکې لوی لاس دی زو د میله پس راځو نورې خبرې جاري ساتو پروګرام کې کله ګران کوونکو موږ سره د فرنټیر کالج فار وومن مسرام بیبي را سره څوک چې د خیبر پختونخوا کې د پاکستان د کرکټ بورډ کوارډینیټر پاتې شوی د کرکټر پروډوس کړی دی لیول 1 کوچینګ یې کړی دی او د سره چې د بلا پلیران چې دي نو په مختلف ډپارټمنټس کې د دې سټوډنټانې چې دي نو هغه د پاکستان نمائندګي کوي د صوبې نمائندګي کوي ریسنټلی چاینا وزټ کړی دی راځو چې د چاینا د سپورټس حواله سره ته خبرو کو د فیمیل د سپورټس حواله سره جی چاینا ته تلوي نو هغه ټور څنګه او باغی پاک لګ زموږ سره زموږ ګرانو کوونکو سره شیر کې کنه زموږ چاینا ته چې کله زموږ هغه سپورټس مینجمنت اینڈ مینټیننس ان ډیولپینګ کنټریز جی نو هغه اول خو زموږ دا سوچ نو موږ یې زلاړ بشو چکر به ولګو لک چاینا به وینو او دا زما خوش قسمتي و پاکستان نه 3 کسانو سلیکشن شو او هغه 3 وانه کې پی کې نو او یو عالیه و کشمیر نه هغه کرکټ سره تعلق ته یو جمشید بلوچ صاحب ډیسو نوشیرا او ډیر انرژیټک کس ته ډیر ښه فنکشنونه کوي او سپورټس حواله سره او یو زوما نو کله چې مونږ لاړو هلته دې کې 15 کنټریز نه نمائندګان راغلو ټول نو مونږ ته هلته څونه د هغو چاینا والا کم چې هغو اولمپکس کړي بیجینګ کې زموږ سټې وا بیا هغې نه مختلف صوبو ته به مونږ بول نو منیجمنټ مونږ ته وښول بل د هغو نه خو د سپورټس کم چې هغو سره فیسلټیز دي او زه ډېره زیاته امپریس شوم هغو نه امپریس شو کو خفه شوې خفه په دې شوم چې مونږ ملک د هغو نه مخکې آزاد شوی دی او په سپورټس کې چې زموږ میډل څومره زیات یا هاکي کې یا څنګه هغه سکواش والے پاکستان 15 کال هم حکومت کړی نو وس چې چاینا تاسو وګورئ هلته کې یو پرایویټ اسې انسټیټیوشن نشته ټول ریګولر دي کم چې ګورمنټس په خپله هغه انسټیټیوشنز چلوي او هغې سره سره په هر سکول هر کالج کې چې تر څو پورې د انټرنیشنل لیول سټیډیم نه هغوی افیلیشن نه کېږي سکول او کالج ته سکول کالج سره هر سکول کې د هغو سویمنګ پول د انډور د هغو ټریک اینډ فیلډ ایونټس دپاره ټول فیسلټیز دي د هغو فټبال د هغو مارشل آرټس او هر یو ایونټ لپاره د هغو خپل جدا اوس پکې کرکټ هم انټروډوس سره سره د هغو سره د هغو فټنس کلب جدا دی د هغو لیوینګ رومز یې ورکړي دي نو د هر یو سره چې تاسو لاړ شئ نو هغه داسې دی لکه تاسو یو سپورټس جدا دنیا ده نو ډېر خلک پکې هغو فیمیل او میل چې دي کم هر یو داسې ښایسته هغه ټایم یوټیلایزیشن که تاسو وګورئ نو ډېر زیات ته خلک امپریس شي نو هغو نه که مونږ کوشش کوو نو زه هم چې مونږ ته ډېر کاله په سپورټس کې ډېر زیات شاته یو بس د هغو چې کوم ګراؤنډز دي د هغو سټیډیمز دي بیجینګ اولمپکس چې چېرته شوي وو او داسې هربن صوبې ته چې لاړ شئ تاسو نو هلته د هغو سپورټ ساینسز خپل یونیورسټیز دي نو د هغې چې څومره تاسو هغه ګورئ سپورټ ساینس یونیورسټیز دي جی بالکل هغو سپیشلی چې هغو ته پته مو ولګېده چې زه هم یو پروفیسر یم دلته زه هم سپورټ ساینسز ټیچ کوم د سپورټ سره سره
نو هغه کم هغه ریسپیکټ دا په زړونو کې ټول کسان را پاسې دلو دلته مونږ هغه ریسپیکټ خپل ټیچرانو له نه ورکو کم چې په الته نه مونږ ته بیا ملاو چونکې هغې کو تاسو وګورئ نو را روان 20 کاله پس چې کوم ورلډ کپ کېږي هغې دپاره هغې اوس نه تیاریانې شروع کړي بلکې اوس په 2020 کې چې کوم هغه وینټر سپورټس را روان دي هغو دپاره نه هغو نه اوس نه مونږ لاړو یو سویمنګ پول کې ماشومانو ایکسرسایزز لګیا او د هغو هغه پی ټي شوز نو هغو مونږ تپوس وکړو چې دا هغه وایي چې دا مونږ بیجینګ 20 ته دا زمونږ تیاری اوس نه شروع دي دا اوس نه شروع دي او بل دا هغو د ټول نه هغه پازیټیو خبره ماته دا ولګېده کم صوبې ته یا کم سټیډیم ته چې به مونږ لاړو د هغو کم یا سکول ایون کالج ته د هغو کم چې نامور کھلاړیان دي د هغو پکچرز لګېدلي وو ورسره د هغو پوره هسټري لیکلې وه او سره د هغو د ټیچرز ورسره تصویرونه لګېدلي وو چې دې ټیچر په وجه باندې دوی دې ځي ته را رسېدلي دي زموږ سره خو دلته هېڅ زموږ که تاسو مونږ ایون خپل بامیان سټیډیم ته لاړ شو یا زموږ کم چې صدر کې قیوم سټیډیم دی زموږ هېڅ ښه اتلیټس تیر شوي انټرنیشنل صرف یې نوم لیکلي ایون زم چې انوم هم نشته اوس که تاسو وګورئ نو دا یو اپریسیشن زی دا موټیویشن مشرق سپورټ جی لګیا دی ګوره نن تاسو په دې مقام نو موږ خپل سایډ نه کوشش کوو بچی دا راته ووایه چې څنګه رام بیبي صاحب خبرې وکړې نو څه وایه چې کو پرس کې دین نو نو تاسو په دې مقام وئ سر چې میم دی نو نو زه بدن سایکلینګ ته نه راوته او سر زما سایکلینګ بچپن نه خوښ خو زما دا بالکل وای نه چې زه به سایکلینګ ته ځم او زه به نېشنل لیول او بیا زه به اپډیټ او نو سر دا زه خو میم نه ډېر شکرګزار یم او زه ډېر خوشحاله یم چې زه دې ډېر مخکې راوستم او سر مونږ خو غواړو چې مونږ نور هم دې سپورټ کړي دې مونږ مخکې بوځي دې مونږ لپاره آواز اوچت کړي اوس خو دې ایج دونه دی چې تاسو به سپورټ کوئ دعاګانې به ورته کوئ سر د الله شکر دی دې اوس هم مونږ سپورټ کوي او مونږ لپاره منډې وایي او سر مونږ غواړو چې دې مونږ لپاره همیشه هم داسې منډې وایي او دې همیشه مونږ سره یي مونږ دعاګانو کې یادوي او مونږ دې یادو سر نو مونږ الله مخکې بوځي انشاءالله دا راته ووایه چې وړومبی میچ وړومبی دا سایکلینګ مقابله د ریس چې وه دا دې کله کړه سر دا ما فرست ایئر کې زه ایله کالج ته راغلی وم ما زه نېشنل گیم لپاره سلیکشن و زموږ پېښور بورډ کې پهله ما کالج لپاره گیم کړی هغې کې مونږ ګټلی وه او هغې نه بیا زما سلیکشن وشو نېشنل گیم لپاره او کومه مقابله داسې وه چې تا ته اوسه پورې یاد وي چې یاره ته وایې چې یاره دې کې ما لږ ایفرټس کړی وی سر ټریک چیمپینشپ لاهور کې هغې کې زه چیمپین شوم جونیئر چیمپین پاکستان نمبر 1 پاکستان نمبر 1 اچھا تا دا کله پته ولګي پاکستان جونیئر نمبر 1 نو سه خوشاله وي د خوشاله سر ما وایي چې ټوپونه وامه دا چې څه ته فیل کېده چې د لاهور نه روان وي او کور ته راتلی نو ته بیا وایي چې یاره زه به مصر هم بیبي مې هم راغواړي او کالج کې به راله فنکشن کوي سر زه ډېر خوشحاله وم هغه ټایم ډېر زیات سر ما سجده لګولې وه چې زه دومره مطلب زما هم یو نوم شو او زه جونیئر چیمپین شوم سر وړوکی شیز نه دی ډېر لوی د څونه خولو تکلیفونو نه پس دا مقام راځي دا میډل داسې لږ اوچت کړه ګرانو کتونکو تاسو ګورئ دا چې دي نو دا دې ګورئ بازار کې نه دي اخیستي دا ګورئ ډېر محنت نه پس د دې لاس ته موږ هم مجبوره کړه چونکې مصر هم بیبي ورته چې دا به خامخا راوړي دا زما خواهش و زموږ د پروډوسر خواهش و چې یاره دا خامخا راوړي نو موږ راوړو لاس هم له ستړی کړی دی خو موږ چې خیر دی چې یوازې ګټل نه دي ګره یوازې دا به ګرانو کتونکو تاسو دا ګورئ د دې وجه صرف محنت دی او محنت کوونکی انسان چې دی نو څنګه چې وایي چې الکاسب حبیب الله محنتي د الله دوست دی نو یقینا چې څوک محنت کوي نو هغه دې مقام ته رارسي رازو د چین خبرې هسې خوږې وي نو رازو هلته کې د فیمیل د سپورټس کو نه زموږ په شانتې پکې سیاست وي چې فیمیل ولې را پرېږدی کو نه هلته ماحول نه جی هلته کې خو موږ ته دا فیل کېدل هم نو چې څوک میل دي څوک فیمیل دي موږ یې هربن یونیورسټي ته لاړو هلته څنګه چې ما تاسو ته وایي سپورټ ساینسز نو هلته کې دلته تایکوانډو جوډو دلته میل لګیا او دلته ورسره سیم فیمیل لګیا وي د هغو ګیټ اپ هم داسې و چې موږ ته فیل هم نه شوه خو چې بیا موږ خواله لاړو موږ ورسره خبرې خو خیر موږ له ژبه نه راتله خو چې هغو سره میلاو شو هغو سره موږ ته نو هغه ټولې فیمیل او ډېر زیات دغه شان موږ ټریک اینډ فیلډ ته لاړو نو هلته هلکان
جنکۍ ټولې لګیاوي هم د قشان د خپل کالج کې درنه دنه هغو ته ما تاسو ته فیسلیټیز دي دغه شان د هغوی یو سوکر نیشنل چمپینشپ و موږ هلته لاړو هلته چې موږ لاړو د هغو انډور ګراونډس کې د بیله دنیا وه بیله دنیا دا راته ووایه چې دې وخت کې تاسو په مشرق ټي وي باندې د دنیا په ګوټ ګوټ کې دا کتی شي نو دا څه پیغام لرئ چې چونکې تاسو یو سټرګل کړی دی نن چې تاسو په دې مقام ناسې ذاتي ایفرټز هم دي او بیا د فیمیل د جنکو لوبې په سر اخیستل یو ګران کار دی نو هغه زنانو ته څه وایي کوم چې په کور کې ناستې دي او خپل بچي سپورټ سایټ ته نه پرېږدي یاره زه خو وایم چې څنګه چې موږ وایو چې هغه زیږونو هاسپټلز ویراني چېرته چې زموږ ګراونډ آباد وي او بیا فیمیل دپاره دا یو مشهور قول دی چې ماله یو ښه مور راکړئ زه به تاسو ته یو ښه نیشن قوم درکم د ښه مور مطلب دا نه دی چې صرف هغه هغې اخلاق ښیي یا د هغې تربیت کې ډېرې خبرې راځي که هغه په خپله سټرانګ وي مینټلي اینډ فزیکلي د هغې هغه سوشل اویرنس او دا هر څه د څه نه راځي که موږ وګورو دا سپورټس نه راځي نو زه خپل ټولو کتونکو ته وایم کوم چې مور پلار دي چې زمانه ډېره موږ به ووایو چینج شوې ده خلک ټول مخکې روان دي زموږ ماشومان یې هغه شان کورونو ته ودونو ته صرف محدوده مه ساتئ چې لږ شان ایجوکیشن وکړي او د هغو هغه راپرېږدئ چې هغه خپل لایف ښه طریقې سره تیر کړي د مور پلار په سپورټ سره زموږ په سپورټ زموږ د ګورنمنټ په سپورټ سره ډېر ښه فیلډ دي او کمې ماشومان چې سپورټس ته راشي نو هغو کې دومره اویرنس راشي جی ډېره مننه ټایم کمې دی ډېره مننه فریال یو جهان مننه ګرانو کتونکو موږ نن کوشش وکړو چې تاسو ته د فیمیل د سپورټس د سایډ وموښیو خو اکثر موږ ګورو چې د میل چې د اسوسیشن جوړ دی خو د فیمیل اسوسیشن نه دی جوړ بل پروګرام کې به چېرته په دې باندې هم خبرې کوو چې ولې موږ د فیمیل چې دی نو اوسه پورې ایکسپټ کړی نه دي مشرق سپورټس دقه یو هڅه کوي چې یاره تاسو ته مختلف کیټګریز کې خلک راولي یقینا نن مالا ذاتي توګه باندې چې څونکې میس رحم بیبي موږ د ډېر ټایم نه د دې نوم اورېدو نن موږ ورسره انټرویو وکړه موږ کوشش دغه دی چې یاره چا چې کار کړی دی په دې خیبر پښتونخوا کې د پاکستان له دې اولس له هغه ستاسو مخې ته راولي او نن موږ او دې له بار بار دغه شانتې تکلیف ورکوو راغواړو فریال تکړه ماشومه ده ټیلنټډ ماشومه ده را روان ګول چې دی د پاکستان نمبر 1 چې دی نو حالانکه پاکستان جونیئر نمبر 1 او پاکستان نمبر 1 لپاره تیارانه کې امید دي چې تاسو به د نننۍ پروګرام زموږ خوښ شي ما له راکړئ اجازت سره د میلمنو چې هر چېرته روغ جوړ خوشحاله ښاد آباد او بریالي اوسئ